لکه څنګه چې تاسو خبرې چې نن 4 اگست دی او د هر 4 اگست باندې د پولیس شهدا ورځ منځلې کیږي دغه شان د خیبر پختونخوا په مختلفو سترو ښارونو کې چې کوم د پولیس ځوانان شهیدان شوي دي د هغې په قبرونو باندې فاتحه خواني کیږي او د پولیس افسران ځي هغې ته هم سلامي پیش کړي دا وخت مونږ د شهید اس ایچ او نجیب الله خان قبر سره موجود یو د دوی بچي هم دي دلته راغلي دي دعا کوي د دوی رور هم دلته راغلی دی دوی ته دعا کوي نو د دوی د رور سره به خبرې کوو او د شهید اس ایچ او نجیب الله د بهادرۍ د هغه د ژوند کیسه به د هغې نه وړو زه نجیب الله شهید نجیب الله اس ایچ او زه ورور یې قدرت الله مې نامه ده او خبره دا ده چې دا ما سره ډېر نږدې هم پاته سلی دی او وړوکوالی هم یو ځای تیر دی دا یو ښه پلیر هم و او په سکول کې هم ډېر قابل و دا اجید په 2001 کې په کانسټیبل برتی شوی و هغې بعد په کمیشن کې راغی 2009 کې په دماکه کې لګېدلی و عصمت الله شهید عصمت الله ډي اس پي صاحب سره هغې بعد دا په میریان کې اس ایچ او پاته شوی دی هغه بعد په لکي مروت ته ټرانسفر وشو په لکي مروت د ډیواله په علاقه کې د اس ایچ او پاته شوی دی هلته یې خط د لیري مظاهره پیش کړه ناظرانه قوم ته ملک ته پیش کړه چې هغه خواهش هم دا و پولیس فورس ته راغلی دغه پاره و چې زه مرګ خو هسې هم راځي چې د شهادت مرګی زما له لاسه سي یعنی کې شهادت زه حاصل که نو هغه دغه خواهشه دغه جذبې سره هم پولیس فورس ته راغلی و مونږ ډېر فخر به کوو چې دا زمونږ ورور و پولیس فورس تقریبا واړه فخر پې کوي که بنو پولیس فورس ته او که لکي پولیس فورس ته مونږ په نجیب الله ورور په شهادت باندې فخر کوو او ډیر زیات فخر پکو په خوشاله کېږو چې دا شهادت حاصل کړی دی ګرانو کتونکو د شهید نجیب الله د رور خبرې تاسو اورېدې او د هغوی په خپل رور د خپل رور په شهادت باندې فخر دی او چې کله موږ هغې سره ولاړو هغې سره موږ خبرې کولې نو دا خو وایي چې یو نجیب الله دی چې داسې 20 نجیب الله شي نو هغه به هم موږ په دې خاوره باندې قربانو نن د نجیب الله اس ایچ او شهید لونه ورکوټې بچی لونه سره موجود دي د پلار قبر له راغلي دي او د سوري ته ناست دي نو د دې سره به خبرې کوو بچې ستاسو څه نوم دی تیماش ها او بچې څویم کې سبق وی سینټ هاکس ها دلته قبرستان ته څنګه راغلی بابا قبر له راغلی او دعا دې ورته وکړه دعا دې ورته وکړه بچې ها نو څه احساس لري څه جذبات لري چې ته کله لوی شي نو د ملک او قام چې څنګه ستا بابا چې کوم دی هغه د دې خاورې لپاره د دې وطن لپاره خپل ځان قربان کړ نو ته هم دا جذبه لري چې ته به د خپل قام او د خپل وطن چې کوم دی حفاظت هم کې او خدمت هم کې کې به بچې ها دا ورکوټې بچی وه د نجیب الله اس ایچ او لور ده او دلته کې د بابا قبر راغلی دی یو بله کوکنۍ ماشومه دا هم د شهید نجیب الله اس ایچ او نجیب الله لور راغلی ده دې سره هم خبرې کوو بچې ستاسو نوم دی هلال د دې نوم دی او هلال بچی چې کوم دی د بابا قبر راغلی ده دعا کړې ده بچې ستا بابا شهید شوی دی او وایي که نه چې شهید دا مړني دا ژوندي وي نو ته چې اوس د بابا قبر سره ولاړې که نه نو هغه ته دا احساس کېږي چې ما له هلال راغلی ده ما ته دعا کوي نو بچې ته سبق وی او چې لوی شي څه به جوړېږي بچې پولیس ته به ځې که فوج ته به ځې که ډاکټر به جوړې که استاد به جوړېږي ها نو هلال بچې د نجیب الله بچې چې کوم دا شهید نجیب الله هغه وایي چې زه به ډاکټره جوړېږم چې څنګه زما والد صاحب دلته دې خاورې لپاره قربان شوی دی او خدمت یې کړی دی نو دغسې به زه هم د قام خدمت کوم ګرانو کتونکو دا اوس د نن ورځې پروګرام ګران لکي مروت زه هم ستاسو ملګری لطیف الله داوزی د بل پروګرام سره به بیا د یوې بلې موضوع سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر بل پروګرام پورې د نه لطیف الله داوزی اجازت غواړي چېرته چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان پاکستان زنده باد خیبر پختونخوا پولیس پاینده باد